السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وئ امید لرم چې تاسو ټول به روجره خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډېره زیاته د غم خبر رامخې شوی دی ډېر زیات دردناک خبر دی چې د پښتو مشهور اداکار او مزاحیه اداکار سید رحمان شینو باندې قاتلانه حمله وشوه په هغه قاتلانه حمله کې سید رحمان شینو ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو دوستانو سید رحمان شینو رښتیا قتل کړی شوی دی قاتلانه حمله په کوم ځای کې شوې ده ټول معلومات تاسو دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ دغه رنګ نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وکړئ زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات تیزۍ سره خپور شوی دی ډېر زیات د غم خبر دی چې د پښتو ډرامو مشهور اداکار او مزاحیه اداکار سید رحمان شینو چې د پښتو مشهور او مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد سره ډېر زیات په ډرامو کې کار کړی دی په خپل وخت کې دوی په خپلو ډرامو کې ډېر زیات مشهور اوس هغه ډرامو له دوی استعفا وکړې څه لپاره وکړې چې نن سبا په ډرامو او په فلمونو کې ډېره زیاته بېشرمي شروع ده او دوی وایي موږ نه غواړو چې زموږ مستقبل خراب کړی شي موږ باندې ماشومان ګوتې اوچتې کړي چې دا هغه کسان دي چې دوی په خپلو ډرامو کې بېشرمي کوي وایي چې موږ د خپل عزت کولو لپاره داسې قسمه کارونه پرېښودل خو دوستانو چې اوس په سوشل میډیا باندې دا کوم خبر خپور شوی دی آیا دا حقیقت دی که دا دروغ دی ځینې خلک د دې لپاره ډېر زیات تپوسونه کوي زموږ نه پوښتنې لري چې دوی باندې قاتلانه حمله کوم ځای کې شوې ده او دوی کوم ځای کې قتل کړی شوي دي خو دوستانو زه هغه کسانو ته یادګرنه ورکوم هغه کسانو ته دا وایم چې تاسو په داسې قسمه کسانو باندې یقین مه ساتئ چې داسې قسمه خبرونه څوک خپروي ځکه چې دا دروغ خبرونه دي دا رښتیا نه دي ځینې خلک د خپل ویوز راوستو لپاره داسې قسمه خبرونه خپروي نو الله دې وکړي چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي دوستانو نو موږ تاسو ته وایو چې تاسو په داسې قسمه خبرونو باندې یقین مه ساتئ ځکه چې دا ځینې خلک په خپل بغض کینه کې راشي او خپل پښتانه ملګري په خپلو لاس باندې قتل کوي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله خامخا وکړئ زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام